طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا اعزاز الحق شمس تا درخواست کو چې هغه راشي او د خپلو زرین خیالاتو اظهار وکړي. شیخ الحدیث حضرت مولانا اعزاز الحق شمس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الذي كان وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وفي رواية وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تصفون درود شريف ويروه صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. محترم مسلمانان علماء کرام و قراء حضرات و قرآن مجید مدرسین و معلمین حضرات تشریف فرما دی اور مجلس میں انشاءاللہ وی اللہ رب العزت استاسو و زمانگا لطولو دا ناستا و دارات لل دی مدرسی دا قرآن مجید تا داری اللہ زمانگا استاسو نواخلی و قبول لی کی او اللہ جل شانہو دی پا دی منگ لحفلا رضا را نصیب کی. قاری صاحب دی دای دا معاونینو دای دا ملگرو دوستانو نن دیر دا خوشحالی ورز دا چی دا مدرسہ کې د ماشومانو ختمونه دي. خدای په دې خوشحاله دي چې موږ تاسو راغلي نو دوی ته دا خوشحالي ده چې موږ ورسره په دې کې شریک شو. ورنه دا خوشحالي یوازې د دوی نه ده، نه یوازې دا د ماشومانو د والدینو د مور او پلار او د نږدې رشته دارو او د خپل خپلوانو ده، او نه دا خوشحالي یوازې د دې کلي او د دې علاقې ده، بلکہ دا د تمام امت مسلمه خوشحالی چې الله جل شانه د قرآن مجید زده کوونکي ماشومان په هغوی باندې قرآن مجید ویل کو او هغوی پکې قرآن مجید ویل شي. هغه چاته د دې اندازه لګي چې د هغوی په علاقو کې او یا د هغوی په ملکونو کې هر څه وي خو د قرآن مجید مدارس نه وي او د ماشوم ته د عقل او فکر او د سوچ او د تربیت څوک نه وي. نو هغه ملکونو کې که مسلمان پاتې کېږي هغه ته ډېره ګرانه وي. ما د خپل یو صاحب و هغه کینیډا کې دی، هغه راته خبره کوله، وی ما قرآن مجید نه دی ویلی، اوس وی عمر مې زوړ دی، وی زه د پاکستان نه راته څوک پته نه لګي، د کمپیوټر یو ذریعه ده په هغې باندې راته وی دا ضرور یو عالم دی، وی هغه هم غالبا انګلینډ کې دی، او وی هغه راته وی دا درس کوي او قرآن مجید راته ښایي. ما د هغې ته څه پیسې ورکوي وی او نو ما ډېره ښه ده، خو سوچ او شکر هغه چاله پکار دی چې هغو ماشومان مدرسو ته راځي او دکه شان د الله د رضا دپاره ورته قاریان صاحبان لګیا دي او د الله رب العزت کتاب قرآن مجید ورته ټکي په ټکي زور په زیر باندې ښایي. ډېر ګران کار دی، مشکل کار دی. سکولونو کې هم محنت کېږي، کالجونو یونیورسټو کې هم محنت به کېږي، خو چې کم محنت د قرآن مجید استاد خپل شاګرد سره کوي دا محنت بل څوک نشي کولی.
هغه خو پیریډونه وي، هغه پیریډ چې واخلي بیا نه د استاد د شاګرد تپوس کوي، نه په هغه باندې څه ذمه داري راځي. او بیا ورته یوازې دا هم نه چې قرآن مجید ورته ښایي، قرآن مجید سره ورته د ژوند آداب ښایي، او زما او ستا او په کور کې ورته د میندو د هغې مقام ښایي چې دغه څوک دی، دا څوک دی، دا ستا څه دی، او ته به څه کوې، او ته به د لارې په کوم طرف باندې ځي، په لاره کې به ته څنګه ځې، په چم ګاونډ کې به ته خپل ملګرو سره څنګه سلوک کوي، د مشرانو به ادب کوي، خپلو همزولو سره به ډېر زیات په درناوي او په ښه طریقې سره ملاوېږي. نو دا به ورته سکولونه هم الحمدلله سکولونه هم زمونږ د دغه وروڼو دي، مسلمانان دي، او الحمدلله دیني ذهن والا پکې اکثر سکولونه دي. خو ماحول د دین چې وي که نه، نو هغه صرف او صرف په مدرسه کې وي، دا به یاد ساتئ. بل دی که څوک ډېر کوشش وکړي که نه او د دین ماحول جوړول غواړي، د دین ماحول هلته نه جوړېږي، څنګه چې په جومات کې، مدرسه کې او خانقاه کې جوړېږي. زما په خبرو پوهېږئ که که نه پوهېږم، خو ستاسو په خبرو موږ نه پوهېږم، تاسو خو زموږ په خبرو پوهېږئ. تاسو چې خپله کې خبرې کوئ، موږ بیا بلکل نه پوهېږو. ډېر خوشحاله شوم ستاسو په دې عقیدت او محبت او په پښتو په دې روایاتو. الله دې ستاسو دې مدرسې ته ډېره ترقي ورکړي چې دا کلی پرې ښکلی شي. ګورئ تاسو د مدرسې دې برکت ته وګورئ چې زه خو څه شی نه یم، خو د هغه ځای نه چې راغلی یم، نو تاسو ووایئ که دا مدرسه نه وه نو زما دلته راتګ کېدی شو په بل څه خبره. زمونږ ستاسو د ملاقات خبره یو داسې خبره ومنځ کړي چې په هغې به زمونږ ملاقات شوی. دا د دې مدرسې برکت دی. نه تاسو ټول هلته زما ملاقات ته راتلی شو، او که تاسو دا شان ویلو چې یاره مونږ غواړو ته راشه، هېڅ پکې نو نه مدرسه وه نه جومات و، نو ډوډۍ له خو مونږ نه ځو. مطلب دا دی د مدرسې دومره لوی برکت دی چې د هغې په وجه باندې د عامه کما مسلمانان یو بل سره ملاوېږي، او د ډېر لرې لرې نه. دا د مدارسو هغه برکت دی. او دا ماحول په بل ځای کې ما تاسو ته ووایي نه جوړېږي، بغیر د مسجد نه، بغیر د خانقاه نه، او بغیر د مدرسې نه. بس دا درې ځایونه دي، مسجد دی، مدرسه ده او خانقاه. خانقاه څه ته ویلی شي وروڼو؟ تاسو به وایي چې درېیم ټکی دی پکې څه وایي، هلته هم دقه کېږي، بس د الله ذکر ښودلی کېږي. خو دا درې واړه مې ځکه یاد کړل چې کوم په دین باندې دین کې شعبې دي او صحیح شعبې چلېږي، هغه ټولې الحمدلله د دې دریو ځایونو نه فیض خورېږي. دعوت و تبلیغ په دنیا کې خور دی، هغه هم د مسجد نه او د مدرسې نه او د خانقاه نه خور شوی دی. دغه شان د علماو دا دومره لوی تعداد چې تاسو وینئ، دا هم د مدرسو پیداوار دی. او دغه شان چې په دنیا کې څومره د دین کارونه کېږي، نو تاسو وګورئ د هغې سر به دا درې ادارې وي، دا درې ځایونه وي، دا درې مقامات وي چې د دغې نه به الله ربالعزت هغه فیض او خیر خور کړی. یو فارسي شاعر دی، هغه په دې پسې یو عجیبه شعر ویلی دی: خوشا مسجد و مدرسه و خانقاه ہے، خوشا مسجد و مدرسه و خانقاه ہے کہ در وی بود قیل و قال محمد صلی الله علیه وسلم. ډېر ښه وي هغه مسجد، او ډېر ښه وي هغه مدرسه، او ډېره ښه وي هغه خانقاه چې په هغې کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شي. د ماشوم تربیت وشي، ماشوم چې مور او پلار بوځي یا هلک هم لاوي او لا سبق یې نه ویلی، نو چې پوه دي نو استاد ورته وګوري وایي دا خو به ډېر کړاو غواړي، ځکه دی تا ډېر زیات روان وجاړ عادت کړه. نو بیا پې هغه استاد محنت کوي، نو د هغه نه بیا لوی سړی وځي، بیا خلکو ته خبرې کوي او خلکو ته چل کوي او د خلکو اصلاح کوي او تربیت کوي. وروڼو په مدرسه کې، په مسجد کې او په خانقاه کې د الله د دین د ښودلو سره سره د انسان باطني تربیت کېږي. تاسو وګورئ ماشوم کې چې عقل فکر راځي، نو دغې ځای سره به تعلق وي، چې دې ځای سره تعلق نه وي نو سوال نه پیدا کېږي. هغه
دا شی داسې زده کوي. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام محبوب د زمانې د وخت هغه تربیت دی. الله رب العزت په توارث او په میراث کې د علماو په ذریعه باندې امت کې امت کشان خوري. لومړنۍ مدرسه د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، ټول وایي صلی الله علیه وسلم، د هغوی مبارک یو کور کې به استوګنه وه، ولته کې به پاتې کېدله، ولته به یې ناسته کوله. دار ارقم ورته وایي. دار ارقم اوس هم په صفا مروه په ډیری باندې چې بنده د صفا نه راځي مروه طرف ته یو څو ګیټه پس د دار ارقم ګیټ دی، اکه دا کې به نبي علیه الصلاة والسلام په دغه کور کې ناست او تر ډېره وخته پورې به مسلمانان په دغه کې ناست و. نبي علیه الصلاة والسلام به ورته طریقه د ژوند ښودله او د الله کتاب به یې ورته وي او هغه یې به تللی او نورو خلکو ته به یې اورو. بیا بله مدرسه چې وه هغه په مدینه منوره کې وه. د مدینې منورې مدرسه چې وه نو هغه د مدینې منورې دکه مسجد نبوي شریف و. نبی علیه الصلاة والسلام به دې کې تشریف فرماو. نو چې کله به طالبانو سره ناست نو نبی علیه الصلاة والسلام به معلم و، او چې کله به د ذکر خلکو سره ناست نو نبی علیه الصلاة والسلام به یو مرشد اعظم و، او کله به بیا د هلته نه د جهاد میدان له دا د ټولو څیزونو هغه مرکز و. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي شریف ته د خپل کور مبارک نه تشریف راوړو. چې کله یې تشریف راوړو او ویې کتل نو طالبان هم په تمه باندې ناست دي چې یاره دا موږ د نبي علیه الصلاة والسلام نه څه واورو او راته احادیث مبارکه بیان کړي. او چې بل خوا وکتل نبي علیه الصلاة والسلام انو هلته کې ورته څه ذاکرین ناست وي، کاشکې نبي علیه السلام موږ سره کېناستو او یو څو وارې ذکر نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې مونږ وکړو، په هغې کې به مونږ ته ډېر لوی خیر او فیض میلاو شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې وکتل که دی سره کېنم نو دا نور به محسوس کړي چې دا ولې مونږ سره کېنه ناستو، او که هغه نورو سره کېنم نو دا طالبان به خفه شي، دی به محسوس کړي چې یاره نبي علیه السلام مونږ سره ولې کېنه ناست. نو نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه دپاره دلجویي کوله، د هر چا به خیال ساتلو. الله اکبر، د هر چا به خیال ساتلو. نو وی فرمایي وی کلاکما فی الخیر، تاسو دواړه چې ډلې چې یې نو تاسو په خیر باندې یې، طالبان هم په خیر باندې دي او ذاکرین هم په خیر باندې دي. طالب چې د علم په طلب کې راوتلی نو دی هم د خیر په لاره راوتلی، او ذاکر چې د ذکر په لاره راوتلی او دی د ذکر زده کولو دپاره راغلی دی نو دی هم د ډېر لوی خیر په نیت باندې راغلی. کلاکما فی الخیر. خو نبی علیہ السلام فرمایل انما بعثت معلما، الله رب العزت زه معلم را لېږلی یم چې خلکو ته تعلیم ورکم، علم وله ورکم. نو زه به طالبانو سره کېنم نو طالبانو ته به نوي علم ورکم او ذاکرین دي هغه خپل ذکر کوي. بس د هغه یې صفت وکړه، دا نه چې ګنې دی په غلطه دی، هغه هم په خیر دی، خو هغه بغیر د استاد نه ذکر کولی شي. پیر مرید ته ذکر وښایي نو بیا ټول عمر ورسره ني، که هغه په کور کې نو هم هغه ذکر کولی شي. خو طالب چې د استاد نه اخوا کېږي نو دی بیا د علم نه سرته کېږي. طالب چې د استاد د ماحول نه د استاد مجلس نه پاسي نو دی د علم نه محرومه کېږي، نو دی به تر هغه پورې استاد سړي تر کومې پورې چې هغه علم سر ته نه رسولی. نبي علیه الصلاة والسلام د دواړو ډلو د هغې ډېر صفت وکړو. علما فرمایي خو نبي علیه السلام وفرمایل انما بعثت معلما، زه الله رب العزت معلم را لېږلی. معلم زما نن دی کاري حافظ او عالم هغه د چا توب نه پسېږي. هغه ته چې کوم میراث میلاو شوی دی او کوم بشارت ورته میلاو شوی دی او کوم کار ورته میلاو شوی دی په دنیا کې هغه کار بل چاته نه دی میلاو شوی. په دنیا کې دغه کار بل چاته نه دی میلاو شوی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د علماو نه اورېدلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان په دنیا کې څوک دی؟ په تاسو کې نبی علیه السلام فرمایي په ټولو خلکو کې، صحابو ته وی په تاسو کې، مونږ ته وی په تاسو کې، تر قیامت پورې هر مؤمن مسلمان ته وی په تاسو کې بهتر څوک دی؟
چې هغه د قرآن مجید علم وکړي او بیا یې بل ته ښایي. د دوی نه بهترین خلک نبي علیه الصلاة والسلام بل څوک نه دي ښودلي. هغه څوک یې ښودلي چې قرآن مجید یا ووایي یا یې بیا بل ته ښایي. نو تاسو ووایئ وروڼو چې چا ته نبي علیه السلام بهترین ویلي د هغې نه بل څوک بهترین کېدی شي؟ اواز راکوئ که نه؟ نشي کېدی. د دی نه بغیر انسان ته خیر ملاوېدی شي؟ نشي ملاوېدی. څوک ووایي یاره زه خیر ګټم خو نه مې کاري سره لګي، نه مې عالم سره لګي، نه مې مدرسې سره لګي، نه مې ملا سره لګي، نه مې هېڅ چا سره مې د ښو خلکو کې نه لګي. او زه وایم چې زه به جنت ته ځم، نو کومه یوه لار ده چې هغه جنت ته تلې ده او د دی نه بغیر دغه دی به خامخا پوښتې، دی نه به خامخا تپوس کوې. او تاسو وګورئ په دنیا کې چې څومره حق جماعتونه دي، یاد ساتئ وروڼو، څومره حق جماعتونه دي، د هغې سرپرستي به عالم کوي، بس مشري به یې عالم کوي، هر څوک به پکې. تاسو وګورئ تبلیغي جومات کې اکثریت د علماو دی که د عوامو؟ نو د عوامو اکثریت، د علماو پکې دوره نه دی، عوام د هر ځای. ته وګوره په یو کلي کې به د تبلیغ جومات وي، نو ډېر به پکې عوام وي او لږ به پکې علما وي، خو سرپرستي څوک کوي؟ علما یې کوي. مولانا ضرور صاحب دامت برکاتهم العالیه موجوده وخت سره د ټول تبلیغ مشر دی، هغه نقشبندیه سلسله کې دی او لوی عالم دی، هلته شیخ الحدیث هم دی، پریوڼ مرکز. دغه شان وګورئ نور کارونه وګورئ د دین، هر یو کار چې دی چې علما یې سرپرستي کوي هغه په سچه باندې دی او هغه صحیح روان. نو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه قرآن مجید سره تعلق سره. بس وروڼو دا یو خبره مې کوله. او دویمه خبره درته دا کوم چې د قرآن مجید نه برکت واخلئ. دا یوازې دا نه ده چې ګینې ستاسو بچی هغه حافظ شو او قاري شو نو ګینې تاسو ته خیر میلاو شو او که د دې نه علاوه نو خیر نشته. نه، که چېرې ستا هم قرآن مجید سره په سچ او په حقه باندې محبت او تلاوت یې کوې نو تا له به هم الله رب العزت دکه رد درکړي، د هغه برکت به درله درکړي. او که په خپله یې نشي لوستی بل چا ته کښېنې نو دا برکت به درله الله رب العزت بیا هم درکړي. او که بیا دغې ته هم نه اوزګارېږي او د یو عالم او د یو قاري او د یو حافظ او د یوې مدرسې خدمت کې، نو چې په هغې کې د قرآن مجید څومره خدمت کېږي، کم برکات چې الله هغوی له ورکوي، د قیامت په ورځ باندې به هم دکه خلکو سره تا له هم هغه برکات درکړي. ډېر لوی سعادت دی، دا د خوشحالۍ خبره ده. د قرآن مثال د څه دی؟ زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه وفرمایل د قرآن مجید مثال چې دی نو هغه د یو بادشاه دی، بادشاه، او بادشاه کتاب دی، نو د دې نه بادشاه کتاب بل نشته. نو چې تاسو وګورئ نظر واچوئ، بادشاه چې وي نو د سره یو نوکر وي، د سره بل لا نوکران وي، څوک د څه نوکر وي، څوک د څه نوکر وي، څوک د څه نوکر وي، څوک خصوصي نوکر وي، څوک عمومي وي، څوک په کلي کې وي، څوک په سفر کې وي. دغه شان قرآن مجید هم دی، علما هم خدمت کوي، قاریان هم خدمت کوي، حافظان هم خدمت کوي، استادان او معلمین هم خدمت کوي، دغه شان عوام هم خدمت کوي چې عوام د علماو خدمت کوي، د طالبانو. دا داسې دی لکه دی د قرآن مجید خدمت کوي. دا د دی لپاره د برکت خبره ده، دا د دی لپاره سعادت خبره ده، دا د دی لپاره د ډېر لوی خیر خبره ده. نو یو به الله رب العزت برکت درکوي چې قرآن مجید سره تعلق ساتي او محبت به دې الله قبول کړي. دنیا کې چې څومره محبتونه دي چې الله رب العزت ته هغه محبت نه رسي، هغه محبت نه دی، هغه ګناه دی، ګناه، هغه بیا ګناه دی. او کم محبت چې الله رب العزت ته رسي، نو که د مدرسې په لاره دی، که د جومات په لاره دی، که د خانقاه په لاره دی، هغه الله رب العزت ته رسي، هغه صحیح محبت. نو هغه مشران چې قرآن مجید ویلی شي هغوی خو خامخا تلاوت کوئ. سوره یاسین شریف تلاوت سحر کې کوئ. او کم مشران یا څوک چې قرآن مجید نه دی ویلی نو کوشش وکړئ هغوی قرآن مجید ووایئ. نو که ځوانانو کې څوک پاتې شوي هغوی خو اوس نه ارادې وکړئ چې او موږ به انشاءالله قرآن مجید وایو. انشاءالله ارادې مو دي که نه؟ کومو مشرانو چې قرآن مجید نه دی ویلی هغوی هم ارادې وکړئ چې انشاءالله موږ به هم قرآن مجید وایو. وروڼو دا مې درته وویل تبلیغ هم هله خوند کوي چې قرآن دی ویلی.
د دین کار او خدمت هم هله خوند کوي چې قرآن دی ویلی باندې افسوس بیا وردي هغه چاله افسوس وردي چې هغه نیوله نو هغه د ډېر کوشش وکړي هغه خلک او که چېرې هغه قرآن مجید ویلو په هغې کې ورله مرګ راغی بوډا و مشر و مرګ په نیټه دی انسان نه دی خبر ټول به مړې وو نو که دقه وخت کې دله مرګ راغی نو دی به د قرآن مجید د تعلیق په لیکلو کې راځي او دی به د هغې په صفحه کې لیکلی شي او که چېرې طلبي نو دی بیا شهید دی نو قرآن مجید زده کوي خامخا یې زده کوي نبی علیه صلات وسلام فرمایي هغه څوک چې هغه قرآن مجید وایي او ژبه یې پرې نه اوړي مونږ ورته پښتو کې په یوسفزۍ پښتو کې وایو ژبه یې پرې نه اوړي تاسو هم ورته ژبه اورېدل وایئ یعنې هغه یې صحیح نشي ویلی انښلي پکې نبی علیه صلات وسلام فرمایي دله به الله ربالعزت 2 اجره ورکوي دا اجر به هغه چاته نه میلاویږي دا یو اجر چې څوک یې په اسانه باندې وایي د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک فرمایي و یو اجر به وله الله ربالعزت د دې ورکوي چې د قرآن مجید وي یو وله د دې ورکوي چې ویلی نه شم خو خامخا یې وي ژبه یې پرې نه اوړېده خو په تکلیف سره وي الله به وله 2یم اجر د دې تکلیف ورکوي چې ده په تکلیف سره وي ډېر لوی سعادت او که بیا چېرې دغه هم نشي کولی نو د قرآن مجید د ویونکي خوا کې کېني چې قرآن مجید واوري زموږ کلي کې یو امیر صاحب و خدای دې وبخښي ډېر عجز سړی و ډېر ښه سړی و او دومره ښه سړی و چې هغه تهجد ګزار مو تبلیغ کې به هم تلو د خلکو خدمت به هم کولو الله ربالعزت ورله مرګ په داسې وخت کې ورکړه چې اودس یې د تهجدو دپاره وکړو او چې کله اشاره بره کوله د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا یې اورېدلي وو مشران ورته ویلي د اخره کې وایه نو چې کله یې دا کلمه درستوله په هغه ځای کېناست او ساعت یې وخته وفات شو دومره په روغه جوړه باندې په دومره ښکلي حالت هغه ما لیدلی و زه ماشوم وم چې زموږ جومات کې به د رمضان کې خصوصا او عام طور سره طالبانو یا به خلکو تلاوت کولو نو دا کاکا چې و دا بابا بیا حج پې هم الله تعالی د زامنو په وجه وکړو نو ته به څه وکړل دی به لړ نو یو طالب خوا کې به کېناستو نو چې هغه به تلاوت کولو ته به ورته داسې غوږ ایښی نو چې هغه به ختم وکړو لکه سپاره به یې ختمه کړه یا به تلاوت ختم کړو نو چې هغه به قرآن مجید الماری کې کېښود دی به د هغه خوا نه راپاڅېد نو بل چا سره به کېناست نو چې بل به ختم کړو بیا به بل چا سره کېناست خو چې چا به تلاوت کولو هغه خوا کې به کېناست بیا به اشراق وکړل بیا به صلات حاجت وکړل د ډېر خوش قسمته انسان یو عالم باره کې ما اورېدلي دي چې هغه عالم چې و نو هغه فرمایي چې زه په دې پنجاب علاقه کې وم او ډېره زیاته لرې علاقه وه یو وړوکی جومات و پکې دا هلته کې امام و نو هلته کې یو بابا و هغه به راته مونځونه هغه بیا وفات شو چې وفات شو نو یو خور یې و او یو دی و کور والی نه و هغه یا وفات شوی و یا ونه په هر حال دغه خور یې بوډا وه دا بابا هم بوډا و خو خور پاتې شو او بابا چې دی نو ورور یې نو هغه وفات شو د بابا نه په څه وجه باندې چې کله یې دفن کړو نو په دفن په وخت کې د ګورکندې مونږ ورته وایو دا ګور چې کیني او دا قبر کې مړی ږدي نو په هغې کې د یو کس نه یو ډېر قیمتي شی پاتې شو داسې به واخلو لکه پاسپورټ و یا ویزه وه یا ګړی و خو هغه وخت سره قیمتي شی چې کوم و او هغه دا ووایي چې زما نه خو دننه پاتې شو په ایره باندې ما لر کړه بس جیب نه و هغه زما نه پاتې شو هغه یې وایي دا خو غلطه خبره ده چې مونږ دا قبر کنو او بیا یې سپړو او بیا ترې نه هغه شی راخلو مړی به بیا ښکاره کېږي علماو ورته ووایي که ډېر ضروري نه وي نو هغوی ورته ووایي نه ډېر ضروري دی په دې باندې د ده ټول کار هغه بندېږي او دا د ډېر وخت خبره نه ده نو دغه وخت کې چې هغه ګورکندو کې هغه څوک لړل او هغه قبر یې خالي کړ بیا یې سپړدو او بیا یې پکې وکتل نو هغه سامان یې ترې راغوسته چې ویې کتل نو بغیر د بلب نه په هغه تور تم کې چې قبر کې تور تم وي په هغې کې داسې پړک رڼا وه چې داسې پړک رڼا به د بلب هم نه وي ډېره ښایسته ښکلې رڼا او د بابا چې دی نو ښکلی ښایسته وجود د یوې ورځې نیمې مړی هغه چې خښ کړی و څنګه په هغه حال نه و خاندلی ښکلی خوشحاله لکه چې پروت یې د دی نه خبرې چې دی اوس راله
هغه خلک اریان شو خپل عالم لراله بیا خو قبر بند کړو عالم هم لاړ هغه قبر یې وکتو هغه هم ډېر حیران شو داسې ښایسته ښکلې صفا سپینه رڼا وه هر یو شی پکې ښکارېده هېڅ شی نه و په قبر کې صفا سوتره او کلاو هغه قبر د هغې خپل حال نه کلاو سره د دې نه چې خوا او شا کې هغه قبرونه یې نورې نو تنګ کړي نو بس دې عالم داسې وکړل چې ده نه خلکو تپوس وکړئ د دې څه وجه کېدی شي د دې ما ته نشته پته البته نه ده د خور نه تپوس وکړئ چې د دې یو عمل داسې وي چې هغه مونږ ته ووایي خور لی چې لړل هغه یې وي چې مونځ اودس به یې کول استاد خو مونځ اودس خو تاسو ټول کوئ وی نه څه بل څه عمل وي دی غریب خو په قرآن هم نه پوهېده د قرآن هم نه ویلی وی بل څه داسې یو عمل هغې ورته ووایي چې نور خو هېڅ عمل نه خو خور یې دا یې خبره یاده کړه وی چې یو خبره وده کې زما دا ورور چې به د جومات نه هم راغلو نو یو قرآن مجید پروت و هغه یې راواغسته استاذ ته یې وښولو وی دا قرآن مجید به زما د ورور راواغسته زما دا مشر ورور او چې کله به زما د ورور یعنې لالا وي دا قرآن مجید راواغستو نو ده به کولاو کړو نو ده به پکې ځان ته نښه ایښې وه لکه څنګه چې کاریانو ځان ته نښه ایښي ده کاریانو ته کتلي چې دی په پاڼه کې نښه کېږي نو دی خو پوهېده نه نو د سر نه به یې عقل ځای نه به یې شروع کړه پرونې چې په کومه باندې ګوته ګرځولې وه نو یو کرښه باندې به یې ګوته ګرځوله په اودس کې او داسې طریقې سره به راتلو بیا به یې چې صفه پوره کړه نو بلې صفحې ته به شو بیا به پاڼه واړوله دقه شان طریقې سره به د یو څو پاڼې ووي د سپارې مقدار سبق به چې ده به ګوته وګرځوله نو بیا به قرآن مجید دغه شان مخې ته ایښی نو لاس به یې پورته کړه یا الله زه نه پوهېږم ستا په قرآن باندې ګوره تا څومره ښایسته قرآن نازل کړی دی زمونږ په پیغمبر علیه السلام باندې خو چې زه نه پوهېږم یا الله نو وبې ژړل وبې ژړل نو بیا به وي یا الله ما په دې ونیسي ما ډېر کوشش وکړه خو زه نه پوهېږم دومره پوهېږم چې کرښه به یې ګرځوله دا به یې ورسره وي دومره پوهېږم چې څه دې ویلي دي نو ښه دې ویلي دي حق دې ویلي دي زمونږ د خیر دپاره دې ویلي دي هغه څه چې زمونږ دپاره د خیر وي یا الله هغه زمونږ نصیب کړي چې زمونږ د پکې شر وي یا الله مونږ د هغې نه وساتي دا دعا مې روزانه کوله او بیا به دا وي یا الله د دې قرآن په برکت باندې زما قبر رڼا کړي دقه یو خبره به ده کوله عالم وي زه دومره پوه شم د ده صحیح عشق او محبت د قرآن سره صرف په ګوته راښکو باندې الله رب العزت د ده ټولې دعاګانې قبولې کړي دي قبر یې وله رڼا که دقه شان به ورله جنت هم په مهمان خانه کې ورکړی دا د قرآن مجید هغه برکات دي اورونو بس اخیره کې دا خبره کوم چې د قرآن مجید د زده کړې دپاره هم دا مدارس دي نو تعلق ورسره ساتئ محبت ورسره ساتئ او خدمت یې کوئ دا کلې به نور په هېڅ نه یادېږي نه په دې مدرسه باندې به یادېږي حلقه چې یادېږي په مدرسو باندې یادېږي چې ښکلې ښکاري په مدرسو باندې ښکاري ستاسو هغه د لاچۍ هغه سر کوم روډ دی خدای خبر دغه لوی روډ چې دی د هغې نه چې مونږ څنګه راکوز شو ستاسو له ملګرو دی ګاډي مولوي صاحب دي مونږ ته ګاډي پسې رستو ګاډي کې کېناستل نو یو کس راغی دوکاندار هغه ووایي تاسو ختمونه لرالی نو ما وی کې ډېر نږدې ځای دی دومره لرې هغه مو ختمونو نه خبر و نو ما وی که چېرې دلته نن ختمونه نه و نو دی څه کار و چې مونږ نه تپوس کوو چا سره بېکار یو دا کله چې یادېږي دا علاقه چې یادېږي نو دا به هم په دغه قرآن مجید باندې یادېږي الله دې زمونږ د ټولو کلک او مضبوط تعلق د قرآن مجید سره نصیب کړي چې څوک تلاوت کوي الله دې رب العزت دې ولې تلاوت توفیق ورکړي څوک چې د علماء او طلباء او د قرآن مجید د خادمانو خدمت کوي الله دې ورله دغه خدمت قبول کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک لوڼې نامدارې جنډې له الحمد لاندې یو ځای کې مدکه شان او د فتنو دور دی وروڼو الله دې مونږ او تاسو د ګمراه کن فتنو نه محفوظ وساتي خیال کوئ زمونږ مشرانو مونږ ته یو خبره کړې ده هغه تاسو ته نقل کوم نوو څیزونو پسې مه ځئ بس خپل د مشرانو دین کلک راونیسئ بس هغه ډېر کلک خلک وو دیوبندي وو اهل سنت والجماعت وو دیوبندیانو فرقهواریت یې نه دی کړی نه خور کړی دی نه چا پسې خبرې کړي دي د نبي علیه صلات وسلام د یارانو او د دوستانو او د صحابه کرامو د هغوی ډېر عاشقان وو او الله دې مونږ هم هغه شان عاشقان او صحابه کرامو دی الله رب العزت د ټول امت د طرف نه جزای خیر ولا ورکړي هغوی دا دین مونږ ته په هغه شکل کې را رسولی دی په کوم شکل کې چې د نبي علیه صلات وسلام نه هغوی ته را رسېدلی دی الله رب العزت دې مونږ او تاسو د صحابو په شان کې
الله دې موږ د هغې په شان عاشقان صادقان مخلصان وګرځوي او الله دې زموږ ستاسو له ټولو خیر نصیب کړي. دا مجمع دی الله ټوله قبوله کړي. پاتې مجلس دی الله په لوی خیر او عافیت سره سر ته ورسولی کړي. زه په دغه څو خبرو باندې اکتفا کوم او زه به تاسو نه بیا اجازت اخلم. تاسو به په خپل ځای باندې ناست یې، مجلس لا شته، خو د یو عذر په وجه چې ځای هم لرې دی او مونږ به واپسي هم کوو، بیا درس هم وي راته. دا مونږ سره ملګري چې کوم راغلي دي خدمت کې، د دوی به هم اوس خپل کارونه دي، نو دې وجې مونږ واپسي کوو. تاسو نه اجازت غواړو په دغه الفاظو باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ. والسلام درته کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.